د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د بازار خپرونه ده. زه شریف الله شګیوال یم او په نننۍ خپرونه کې را سره د کلو پراختیا وزیر انجینر مجیب الرحمن کریمي میلمه دی. په افغانستان کې داسې وزارتونه شته دی چې نږدې په هره اونۍ کې لسګونه پروژې چارې پیلېږي یا دا چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې ولس ترې ګټې واخلي. خو دا چې په دغه پروژو کې د افغانستان داخلي تولیداتو یعنې په افغانستان کې اوس ګول سیخ جوړېږي، ګاډر دي، همدا ډول پیپ دی د اوبو او د رغنیزو پروژو. څومره داخلي تولیداتو ته پکې لومړیتوب ورکړل شوی دی او څومره خلکو ته کارموندنه پیدا کړې ده. دا هغه مسایل دي چې د خپرونې وړاندې په دغه چمتو شوي راپور کې تاسو ته وړاندې کېږي. ملتیا مو وکړئ. د تدارکاتو قانون له مخې حکومت مکلف شوی چې د کورني تولیداتو د تقویې او پراختیا لپاره تر 25 سلنه اړتیاوې له کورني منابعو تامین کړي. په حکومتي بنسټونو نیوکې دي چې د یاد قانون خلاف په هغه اندازه چې باید کورني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړل شي نه یې ورکوي. دومره تولیدات لرو، 38 قلمه مواد موږ د خودکفایي حد پورې تولیدوو. یعنې دغه 38 قلمه هیڅ یو شی ضرورت نشته چې د بیرون نه راشي، مګر دولت ته موږ پیشنهادونه کو پرله پسې یو اوږده تدارکاتي پروسه ده. که څه هم افغانستان اوس یو اندازه مصرفي توکي په کور دننه د ځان بسیاینې تر کچې په لوړ کیفیت سره تولیدوي، خو د حکومت پیچلی تدارکاتي سیستم له امله د کورني تولیداتو د مصرف کچه له هغه څه ټیټه ښودل کیږي چې حکومت ادعا لري. 1% بسیار کم را که اینا فیصله کردن که به شکل کمپلسری یا اجباری در قراردادها از تولیدات داخلی خریداری شود، این فیصدی کم هم در بدنگش، در داوطلبیش، در خریداریش کوههای از فساد وجود داره. د کورني تولیداتو د تقویې لپاره د حکومت له لوري د افغانستان تولید مصرف اړین یادېږي چې کولی شي خلک په کور دننه تولید او تشبث لپاره وهڅوي. د دې سربیره کورني تولیدات حکومت ته د بهرنیو توکو په پرتله ارزانه تمامیږي چې د مالی ګټې ترڅنګ ملي اقتصاد پیاوړی کوي. بیا هم ستړي مشئ. درنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې میلمه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر دی. وزیر صاحب ډېره زیاته مننه چې سټوډیو ته راغلی. بلنه ومنله. کور ودان سلام تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون مینوال ته سلام او درناوی. ژوندی اوسئ وزیر صاحب. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت هغه وزارت دی چې نږدې په هره ورځ کې دې پروژې پیلېږي یا دا چې ګټې اخیستنې سپارل کېږي. اوس هم همدغه وضعیت روان دی؟ الحمدلله د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت یو د هغو وزارتونو څخه ده چې د ولسونو سره ډیر د نږدې کار کوي او په هغه اساسي برخو کې لکه سړک جوړونه او د څښلو اوبو، د کانالونو او وخر سیستمونو جوړونه او کلیوالي لاسي صنایع تولیدات په دې برخو کې فعالیت لري او پروژې د حده زیاتې دي. نو طبیعي خبره ده چې هره ورځ لکه څنګه چې پخوا و په همغه شکل دا بهیر روان ده او دا به روان اوسي. یو څه چې خلکو ته معلوم دي کله روښانه شي، مثلا تاسې د ترانسپورټ برخه کې کلیوالي سړکونو لارو جوړولو، همدا ډول د کرنې لپاره د اوبو برابرولو کانالونو کې هم پروژې لري، د څښاک پاک اوبو رسولو کې نور کومې برخې دي چې د کلیو پراختیا وزارت اړوند دي او پکې پروژې لري؟ علاوه له دې څخه د ولسي تړون برنامه ده چې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه په ټول افغانستان کې دغه برنامه د پلي کېدو په درشل کې ده. د دې ترڅنګ د لیتاکاس په نامه سره موږ یو بل پروګرام لرو چې هغه په مرز کې فعالیت لري، خصوصا د اوس په څلورو ولایتو لکه بدخشان او تخار او کندوز او بلخ ولایتو کې د تاجکستان دواړه غاړه سره د لاسي صنایعو تولیدات او د دوی ترمنځ تجارتي اړیکو غښتلتیا او ګډ بازار دغه برنامه ده چې فعالیت او بل پروګرام هم هغه د سرحدي ولایتونو او خصوصا سرحدي ولسوالۍ چې هغه 13 ولایتونه دي او 55 ولسوالۍ دي. په هغې کې د سولري برېښنا یا لمریزې برېښنا پروګرام دی خیره چې هغه سروي تکمیل ته بشپړ ده
او امید لرو چې ډېر لنډ وخت کې د هغې کار هم پیل کړو. همدغه پروژه په ژمي کې شروع شوې وه، په یو ډول رسنیو کې ورته منفي اړخ ورکول شوی، مثلا په ژمي کې پکي او یخچالونه توزیع کېدل. دغه پروژه له وړاندې تنظیم شوې وه که نه رښتیا هم په ژمي کې دغه کار وشو؟ نه، هغه فکر کوم چې موږ چهاراسیاب ولسوالۍ کې هغه د پایلوټ په شکل یو پروګرام و چې موږ د دوی هغه اغیزې خصوصا اقتصادي اغیزې هم کتلې. هغه موږ امتحاني هغه تطبیق کړه او د هغې نتایج هم ولیدل چې مثبت ول. او دا برنامه چې ده دا نو په سرحدونو کې ده، د هر ولایت او د هرې ولسوالۍ هغه د دوی اقتصادي وضعیت ته په پام سره به موږ خیره د خپل پروګرام پلی کوو. یعنې چیرته چې فرضاً د دوی ژوند سطحه چې په کوم سطحه باندې د دوی ژوند ده، په همغه سطحې ته په پام کې نیولو سره به دا پروګرام پلی کېږي. او دا طبیعي ده چې ولایت تر ولایت به فرق کوي، ولسوالۍ تر ولسوالۍ به فرق کوي، او د دوی ژوند سطحه به فرق کوي. نو هغې ټولو مسایلو ته په پام سره به دا پروژه هوډ هم دا ده چې خیره په موفقیت سره یې پلي کړو. په همدې هیله که راشو په څومره ولایتونو کې په ټوله کې ځینې وزارتونه دي چې مثلا په دې کې توازن په پام کې نه نیسي، هغه انډولیزه پراختیا په پام کې نه نیسي. ځینې ولایتونو کې ډېر انکشاف شوی، ځینو کې کم دی. اوس لپاره کومه ولایتونو کې تاسو پروژې لرئ؟ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت الحمدلله په 40 ولایتو کې خپل ټول فعالیتونه تنظیم کړي دي. او څومره چې د دې وزارت هغه پرمختیایي چارې رسیدی سي، موږ غواړو چې هغه ټول کلي تر پوښښ لاندې ونیسو. د بیلګې په توګه به یې زه ووایم د ولسي تړون برنامه د 123 ولسوالیو او 14 ولایتو کې دا فعلا کار روان ده او تقریبا 11,000 کلي تر پوښښ لاندې نیولي دي چې تر 2021 چې موږ کوم اهداف ټاکلي دي تقریبا د 14,000 نه پورته کلي دي چې هغه باید په د اول فیز کې دا تر پوښښ لاندې راسي. د دې ترڅنګ د موږ نورو برنامې چې دي هغه توازن او هغه ډوپلیکیشن چې د پروژو د هغې ته په پام کې نیولو سره چې خدای ناخواسته د داسې کارو هغه سره مخامخ نسو چې یو کلي کې د موږ دواړه پروګرامونه وي، که هغه د څښلو اوبه دي، هغه که د سړکونو دي، هغه که د کانالونو او سربندونو د اوبو خور د سیستمونو پروژې دي. ټولو دغه موارد ته په پام کې په ټولو ولایتو کې او په ټولو کلیو کې تقریبا هڅه هم دا ده چې متوازن انکشاف ته په پام سره خپل فعالیتونه کوي. د ولسي تړون یا CCP مهمه پروژه ده، په هغه به وروسته بحث کوو تفصیلي. یعنې کولی شو چې نورستان ولایت پراختیایي پروژې چې په تېرو څو کلونو کې شوي دي د تخار سره پرتله کړو، یا اروزګان، زابل، پکتیکا راواخلو د بامیانو د کندي سره پرتله کړو. یو څه به زه اشاره وکړم، متاسفانه دا 40 کلن اخوال طبیعي ده چې هر کلی او هر کور ته یې زیان رسولی ده او د 40 کالو جبران هم زما ینده داسې اسانه نه ده چې موږ وکولی سو چې ډېر زر بیرته دا ورغوو. نو یو کافي وخت هم ضرورت لري او هم صبر او حوصلې ته اړتیا لري. په دې کې به شک نه چې تیرو کالو کې امنیتي مسایل او هغه اجتماعي ستونزې چې په ټولنه کې شته دي په هغې سترګې نسو پټولی. د دې په پام سره به شاید ځینې ولایتو کې چې هغه وضعیت د پروژو د تطبیق لپاره یو څه مسایل دي، هغلته به ډیر کار شوی او هغه کلي یا هغه ولسوالۍ یا هغه ولایتونه چې یو څه ناامنه ول یا اجتماعي ستونزې درلودې په هغې کې به یو څه کارونه ټکني دي کې هیڅ شک نشته. ناامنۍ دا لامل کېدلی شي ځینې ولایتونه دي د پراختیایي توازن نه پاس شي چې هلته انکشافي پروژې تطبیق نشي. دا طبیعي ده. کوم ولایتونه دي چې اوس لپاره ستاسو پروژې پکې نه تطبیق کېږي؟ یو څه به زه اشاره وکړم داسې په مجموع کې هغه دا ده چې اکثریت پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د موږ د ولسونو په مټ او د دوی په همکارۍ سره تطبیق کېږي او هغه پروژې چې د ولسونو لخوا څخه موږ ته راځي نو د هغوی د پروژې د ښه تطبیق لپاره ځکه دا د ولسونو مسؤلیت هم ده چې هغې د تطبیق لپاره هغه شرایط چې څنګه دي هغه باید مساعد سي. نو په هغې کې تر اوسه پورې موږ ستونزو سره نه یو مخ سوي. اما زه به پخواني چونده سوال پخوانی چارواکو ته راځي. له بله مرغه داسې پروژې چې مثلا که یادونه وکړو د
همدې کابل کې شروع شوې وه د جنراتوري برېښنا اوس چې لاړ شي هغه کوټې شته دی نه لنډ پاتې دی نه برق ځکه ډېر لنډمهاله پروژې وې دغسته ځکه د هغوی هغه اقتصادي ارزیابي هغه تحلیل نه و ترسره سوی نو ټول هغه پروژې چې اقتصادي تحلیل یې ترسره نه شي طبیعي ده چې همدغسې ستونزو سره به مخامخ کېږي پروژه به تطبیق شي هم پروژه به پایښت ونه لري ځکه هغې کې د خلکو ژوند په پام کې نه ده نیول سوی هغه خو حفظ مراقبت غواړي هغه خو تیل غواړي هغه خو چلول غواړي نو دا هغه عوامل دي چې باید مخکې له دې څخه چې پروژه پلي کېږي یا پروژه ډیزاین کېږي دا باید مربوطه ادارات مربوطه ارګانونه دا باید په پام کې ونیسي هغه تحلیل ترسره کړي د هغې نه وروسته بیا دوی لاړ سي پروژه پلي کړي یو د سرویو د طرحې خبر ده مثلا پخواني چارواکو نشي کولی ښه طرحه جوړه کړي بهرنیان یا ډونر هغه څوک چې مرسته کوي مالي دوی قانع کړي یا خپله د افغان حکومت سره افغانانو سره هغه څوک چې مالي کومک کوي هغوی نه غوښتل چې د زیربنایي کار وشي مثلا د جنراتور برېښنا خو که تاسو یادونه وکړه هغه تیلو ته اړتیا لري ترمیم یې دی مثلا د لین جوړول دي حفظ مراقبت ستونزه دوه طرفه ده که یوازې پخواني چارواکي زه ټوله ګناه په چارواکو باندې هم نه اړوم او یو څه به خپل ولسونه هم په دې کې ملامت وګڼو ځکه هغه حرارتي برېښنا چې ولسونو خپله انتخاب کړې وه ځکه اکثریت د پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت هغه پروژې دي چې ولسونه یې په خپله یعنې د ولسونو مالکیت په هغې کې ډېر واضح ده نسبت نورو اداراتو ته انتخاب د ولس ده انتخاب د کلیوال ده او تخنیکي همکاري دلته بیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا د ټیم راځي یعنې ټوله پړه نسو کولی چې زه ووایم چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت دا ټول ملامت یعنې هغه ملکان چې په سیمه کې پروژې ملک اوس همدغه برخه کې لاسرسی لري چې پروژو کې انتخاب وکړي ټینګار د ولسونو چې باید همدا مې اولویت ته او برق نه لرم ما ته حرارتي او بله پروژه نه غواړم او عدم قناعت چې باید کلیوالو ته یې ورکړي وي په دې کې دا مسؤلیت مونږ منو چې هڅه رقم چې لازم وي هغسې به شاید نه ایسي نو هماغه ده چې مونږ پیسې مصرف متاسفانه ګټې لنډمهالې وه ځکه د هغې د پایښت لپاره ما مخکې وویل چې هغه اقتصادي تحلیلونه چې ضرور دي او اړین دي هرې پروژې ته هغه نه و ترسره سوي او داسې پروژې شمیر یې ډېر نه ده ډېر کم شمیر ده ځکه ډېر کم بلوسونه ول چې هغوی فرضاً د کرکلي سره یې رابطه نه درلوده یا ښاري ژوند یې درلوده د هغوی بله اړتیا نه وه غیر له دې نه نو دوی هماغه خپل اړتیا د ولسي تړون د ملي پیوستون برنامه چې د هغې په پام کې نیولو سره دوی دا اړتیا وه او پروګرام مجبور و چې هماغه وکړي ځکه ولس بل شی غوښتل نه یو څه چې په رغنیزو پروژو کې دي په ډېری سیمو کې مثلا یوازې ولس هم ګرم نه دی په پروژو کې لاسوهنه کوي د پروژو په انتخاب هم دا ډول د پروژو په ګټلو کې ملکان ولایتي شورا اوس هم ښکیل دي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت خیر زه به په کل کې زه مطلق رد نه کړم ځکه شاید ټول افغانستان ده شاید په ځینې کلیو کې دا ستونزې اما په کل یا په ټوله کې ویلی سم چې دغسې مسایل ډېر کم دي هغه کم په دې دي چې هغه اړتیاوې د ټولو خلکو دي یعنې نشي کېدلی چې فرضاً یو ملک یا قماندان ځکه متاسفانه دغه مسایل شته دي هغه پروژه ولسي پروژه او هغه یو مشخص معیارونه لري د هغه معیارو په پام کې نیولو سره پروژه ډیزاین کېږي او تطبیقېږي یعنې ډېرې کمې به شاید پیدا سي ما تر دې دمه نه دي اورېدلي تر دې دمه په دې معنا نه چې دا د وزارت مسؤلیت راته سپارل سوی ما د کلیو بیا رغونې پراختیا کې د کلي نه مې کار را پیل کړی دی صحیح د کاري ساحه هم د پروژو نه پیل شوې ده د پروژو نه پیل شوې ده نو ډېر کم شاید داسې مثالونه ولرو چې شاید هغې کې یا ملک یا قماندان یا بل چا زورواکي خپل رول یعنې سهم پکې غواړي که نه پروژو کې قطعا ځکه هغلته 10% ونډه د خپلو ولسو ده کله چې 10% خپله ونډه ولس ورکوي نو په هغې کې به زورواکی څه ونډه واخلي بله د بودیجې مسلې ته کری شو د 1998 مالي کال دویمه ربع هم د غبرګولي میاشت په خلاصېدلو ده تمامه ده نور د کلو پراختیا بیا رغونې وزارت ته چې کومه بودیجه ورکړل شوې ده په 2 ربعو کې مو څومره وکولی شو مصرف کړي خوشبختانه کوم پلان چې موږ د کال په پیل کې د بودیجې د مصرف او د ولسونو د اړتیاو د رفع کولو لپاره چې کوم ډیزاین کړی و دا تر دې دمه چې زه تاسو سره غږېږم موږ 52 سلنه خپل بودیجه مصرف کړي یعنی د نیمایي نه مو بودیجه زیاته مصرف کړي دا د پایپ لاین په حساب ده
او افمس کې د مونږ تقریبا 9.4% افمس بیا په دې معنی چې وزارت مالیې سره چې مونږ حساب کتاب خلاصيږي یعنې هغه په جریان د کار کې دی چې هغوی ته ورکوئ. دا 2 ورځې کې پایپ لاین ته چې راغله 2.50 چې راغله په دې معنی چې په 2 ورځو کې د وزارت مالیې سره د مونږ حساب کتاب خلاصيږي. خو د وضاحت لپاره 9.4% د مونږ بودیجه د وزارت مالیې سره چې مونږ ترې اخیستې برته مې حساب ورکړی د مسله. ټوله بودیجه څومره درکړل شوې وه؟ د 19 میلیارډو څخه زیاته بودیجه مونږ لرو او امید لرو چې انشاءالله د کال تر اخره پورې خپل هدف ته ورسیږو. د 19 میلیارډ افغانۍ په مصرف سره څومره کاري فرصتونه برابرېدلی شي اټکلیز ډول؟ مطابق د پلان او هغه پروژې ځکه اکثریت کاري فرصت د مونږ نور لنډمهالي همغه پروژو پورې تړلي دي. د 11 میلیونو کاري ورځو پورې مونږ چې پلان جوړ کړی ده دا په پام کې دی خیره چې د خپلو پروژو په تطبیق سره به خپل ولسونو ته 11 میلیونه کاري ورځې هم ایجاد کړو. ډېره مننه. بله مسله د داخلي تولیداتو د ولسمشر غني په وار وار افغان صنعتکارانو سره په ناسته کې هغه څوک چې داخل کې تولید کوي سپارښتنه دا د وزارتونو ته البته تدارکاتي برخو ته چې داخلي تولیدات وکاروي. د کلو بیا رغونې وزارت هغه برخه ده چې ډېرې پروژې لري رغنیزي. په رغنیزو پروژو کې داخلي تولیدات ته څومره لومړیتوب ورکړی؟ چې مونږ اکثریت بنسټیزې پروژې دي اگر چې د مونږ ټول نو محلي مواد استعمالي لکه تیږه ده او دا دي او ډیر کم سیخ ګولو دا لرو او سیخ ګول لپاره د مونږ لومړیتوب خپل تولیدات داخلي تولیدات خپل تولیدات باید هغه مونږ کې وکارو او دا مطلق د مونږ د پروپوزل جز ده او هڅه هم دا دی خیره چې دا کوم تولید چې لرو او د مونږ په کار کې هغه باید استعمال شي. د ګول سیخ ترڅنګ ډېر ښه پایپ افغانستان کې تولیدېږي، تاسو یې کاروئ؟ دقیقاً دا اوس مونږ حتی ډیری پروژې هڅه هم دا ده چې شرایط دې ته مساعد کړو چې هېوادوال خپله پانګونه وکړي. د پروان پروژه هم ده، د اوبو د څښلو پروژه ده، پایپ په داخل د افغانستان کې تولیدېږي. یعنې هغوی د مونږ پروژې دا شرایط ورته مساعد کړل چې بل تجار راسي او پانګونه وکړي او خپل بهترین ډیر اعلی کوالټي افغان پانګه په خپل په داخل کې چارخ یا په گردش راشي. بل مسلې ته کرے شو هغه په افغانستان کې د بیا رغونې کارونو کیفیت ته ستاسو پروژې چې جوړیږي څومره کیفیت او معیار په پام کې نیول کیږي؟ کیفیت پر رابطه خو مونږ لپاره کوه مسره کرخه ده او هڅه هم دا ده چې ټول پروژې باید با کیفیت وي او کیفیت په حصه کې نه یوازې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلیت ده ځکه ټول پروژې ولسي پروژې دي او په دې کې تر مونږ د خپل ولس هغه مسؤلیت لا زیات زه بولم. هغه په دې اساس زیات بولم چې دوی انتخاب که مونږ تخنیکی مرسته ورسره وکړه او حکومت د بودیجې د تدارک لپاره خپل مسؤلیت ادا که او تطبیق بیرته بیا هم لاړو ولسونو ته. ولسونو ته ونډه پکې د ولس د یعنې پیسې زیان د هغوی د ګټې اخیستنې لپاره دقیقاً او زموږ هیله هم همدا ده د ټولو ولسونو سره ما بار بار ویلي دي چې ولس ستا خپل کور ده خپله پروژه ده نو په کیفیت کې به یې راسره همکاري کوي. هغه میکانیزمونه چې موږ لرو یا داخلي تفتیش او نظارت او ارزیابي د دې ترڅنګ هم بیا هڅه دا کړې ده چې د هر ډونر سره څخه چې موږ پانګه اخیستل ده یو دریم ګروپ دریمګړی هم شته چې نه د ما ده نه د ولس ده چې هغه هم دا پروژې ارزیابي کړي تر څو د کیفیت په پام کې ونیو با کیفیته تدبیر شي. که دې سره شو وزیر صاحب ځینو برخو کې مثلا د کلو پراختیا وزارت ډېرې برخو کې ترانسپورټي کارونه کوي، لارې جوړول کلیوالي سیمو ته چې مستقیما د خلکو په ژوند بهبود باندې اغیزې لري. مثلا که سړک جوړیږي خو کروندګر کولی شي خپل حاصلات او میوې په خپل وخت مارکیټ ته ورسوي، خو د ترانسپورټ وزارت چې پخوا فایدامه وه دوی هم دا کار کوي. دا کاري ټکر یا هغه موازیتوب نه رامنځته کوي؟ نه، مونږ د کار ساحه سره ویشلې ده. ویش په دې معنی چې هغه سرکونه چې هغه ترانزیټي دي، هغه سرکونه چې ولایت ولسوالۍ سره یعنی درجه 2 دي، دویمې درجې سرکونه دي، هغه ټول د فوایدامي محترم وزارت پر مخ وړي او دریمه درجه چې د کلی له کلی سره د کلی ولسوالۍ سره د دې ته مونږ دریمه درجه سرکونه وایي چې هغه بیا د کلیو بیا پراختیا وزارت مسؤلیت. د زراعت برخه کې هم غواړم یو یادونه وکړم د اوبو د کانالونو یا د سربندونو جوړول هم د کرنې وزارت بوخت دی هم د کلو پراختیا وزارت دلته همغږي شته د پروژو په خطر؟ مطلقا ځکه محترم وزیر صاحب د کرنې پخوانی وزیر د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت و
موادو ترمنځ هماهنګي بیخي همغږي قوي ده او ټول کارونه په همغږي سره مخ ته ځي او د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت هغه د کلي په سطحه باندې واړه اوبخور سیستمونو باندې کار کوي او هغه چې لوی کانالونه دي او د دوی تر ظرفیت سربندونه لوی سربندونه دي هغه بیا ارتباط نشي د کرنې محترم وزارت ته هغه بیا دوی جوړي د خبرونې 2 دقیقې پاتې دي وزیر صاحب په دې به بحث وکړو چې ولسي تړون څومره کامیاب پروژه به ولسمشر هغه هدف چې ټاکلی دی تر څو کلونو چې تاسو 6,000 ښوونځي به جوړوئ د ښار جوړونې وزارت ته تصدۍ د خانه یا کور جوړونې تصدۍ سره تر اوسه پورې څومره بودیجه ولسي تړون پروګرام لري او فکر کوئ چې 6,000 ښوونځي چې تر اوسه فکر کوم 2,000 جوړ شوي دي دا به تر ټاکل شوي وخت تاسو وکولی شئ جوړ کړئ؟ الحمدلله موږ ورته اراده لرو هوډ هم کلک ده او خپل هوډ ته پلان لرو د 6,000 مکاتب چون دا په 2 کالو کې دي دا اوس 2,640 مکاتبه د دې ډیزاین انتخاب دا ټول سوی ده فعلا 1,100 مکاتبه دي چې کار روان ده او ژمنه هم دا ده چې انشاءالله 3 میاشتو کې به دا 1,100 موږ تکمیلوو او د متبقي پیسې به بیا خیره چون اقرا برنامه ده او اقرا برنامه کې نړیوال بانک له موږ سره همکار ده د متبقي پیسې به هم اخیستل کېږي او د پاتې 3,315 مکاتب چې دي هغې ساحې تشخیص شوي دي تخنیکي کارونه یې روان دي او څنګه چې خیر پیسې راته انتقال سي زه امید لرم چې کومه 2 کاله چې جلالتمآب رئیس جمهور له ولس سره ژمنه کړې ده موږ ژمن یو چې انشاءالله 2 کالو کې به د 6,000 مکاتب موږ چې د ساختمان مسؤلیت یوازې کې بودیجه مساعد نشي نړیوال بانک افغان دولت بودیجه لري د 2,640 مکاتب لپاره تیار بودیجه ده چې دا سخت کال کې روان یو او د 3,300 ما 15 یاد کړل وبخي هغه 350 دي یغې لپاره وزارت مالیه بودیجه لري چې هغه په روان کال کې ډېر زیات مننه وزیر صاحب سلام شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو د بازار نننۍ خپرونه همدومره وه په دې هیله چې ستاسې پوښتنې پکې ځواب شوي تر بیا مو الله مل شه